السلام علیکم وروڼو، زه یم ستاسو ورور مسافر او تاسو ګورئ زما ویلاګ. د نن ویلاګ شروع کولو نه مخکې غواړم یو شی در سره شریک کړم. ما په فیسبوک کې یو پوسټ شیر کړی و، سعودي ته له راتلو مخکې دا وګورئ، ګنې پښیمانه به شئ. نو یو ورور راته کمنټ کړی و، سعودي کې داسې څه مشکل شته چې انسان پښیمانه شي. ما خو په اردو کې ویلاګونه جوړول، خو دې ورور ته زه په ساده پښتو کې خبره کول غواړم. داسې ډېرې خبرې دي، خو زه به تا ته یو خبره وکړم. ګوره، تا زما پوسټ کتلی دی، خو تا چې کوم دی زما ویلاګ نه دی کتلی چې په ویلاګ کې ما څه ویلي دي. ما همیشه دپاره پښتنو ته دا خبره کړې ده چې تاسو راځئ دلته، نو په لیبرۍ کې مه راځئ، په سکیل کې راشئ. که د هر شي سکیل وي، خو چې سکیل وي څه چل ډریوري یا څه شي، په هغې کې راشئ. دلته کارونه نشته. دا وګوره، دا ساده بوټي دي، دا ماشومانه ښخولی شي، هر سړی دا ښخولی شي، داسې ګران کار نه دی. خو خبره د پیسې ده چې مثال نصف سړي ته په څه شي کې ښه پاتې کېږي، ځکه چې هر سړی کامیابۍ ته راوتی دی. چې مثال زه ځان له 2 روپۍ بچت کم او د خپل مور او د بچو دپاره زندګي جوړه کم. نو خبره ټول ناول دغه ده چې ما همیشه دپاره پښتنو ته سیده لار ښودلې ده. ولې ما دلته لیدلي دي، ما تاسو ته ویلي دي، نن سبا قسم دی خپل ورور هم درته سیده لار نه ښایي. هغه د څه وجې نه چې هغه وایي دا زما نه چېرته مخکې لاړ نه شي، پیسې مانه زیاتې ونه ګاټي. زما دلته خپله خپلوان ښه ډېر وو، ډریوران هم تېر شوي، ډېر وخت نه دلته په سعودي کې وخت تېر کړی دی، او داسې نور رشته داران هم وو. خو ملګري هم دې سره سره چې ملګري وو، هغو هم ماته لار سیده لار نه ښودله. کله چې زه دلته راغلم، ما له هر سړي ویل ته به ما سره مشوره کړې وې، ته به ما سره مشوره کړې وې، دغسې به دې کړی وې. نو چې کله سړی یو کار وکړي، هغې نه بعد بیا ډېر مشورو والا هم پیدا شي، هر سړی پیدا شي. زه به همیشه دپاره تاسو ته هغه خبره ښایم چې کوم اوس دلته زه پرې پوهېږم. زه خپل ورور ته چې کومه لار اختیاروم او خوښوم، هغه خبره به زه تاسو ته هم اختیاروم او خوښوم. نور دا کارونه چې کوم دي ماشومان هم کولی شي، خو ما مطلب خبرې مقصد دغه دی چې 1100 تنخوا ده، په دې کې 200-300 ډېرې خرچه درنه لاړه شي، نو په دې کې به تا ته څه پاتې شي. نور تاسو بس خپله ښه پوهېږئ. ما درته هغه خبرې وکړلې چې مثال کومې د خپل ورور دپاره سړی کوي، نن سبا ورور هم دا خبرې چاته نه کوي. نور بس جمعې ووتلو، اوړی را روان دی، اوړي کې چې کوم دی نور تیز وي. که هر څومره هم کار اسان شي، خو چې انور ته سړی ناست وي نو بیا هم سخت وي، ځکه چې په انور باندې کار وي. نور بس دغه کارونه دي، کار ګران نه دی، اسان دی. وینې بوټي لګول دي، څوک بوټي چې کوم دي غورځوي، څوک یې ښخوي، او هغې نه بعد چې کوم دي څوک اوبه بیا ورکوي، بس دغه حساب دی. نور چې تاسو دلته په ډریورۍ راشئ، تاسو له اولې ورځې نه څه ډریورۍ باندې ګاډی نه درکوي. اوس په دې ټینکر کې چې کوم دي 2 کسان دي، یو ډریور دی، یو نوی راغلی دی، هغه یې په تعلیم ورسه اچولی دی. نو اول کې تا له تعلیم درکوي، هغې نه بعد 2-3 میاشتې بعد به تا له چېرته خپل ګاډی میلاویږي. بس دا زموږ د نن ورځې ویلاګ و. که ویډیو خوښه شوي وي لایک یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ، او مخکې ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نورو پښتنو ته هم د دې نه څه فایده میلاو شي. بس دا یې مونږ د نن ورځې ویلاګ و. بل ویلاګ سره به بیا میلاویږو. د الله په امان.